اصل خبره داره چې دا قرآن مجید کې یختو دا خبره چې ده که نه نبی علیه السلام په خوب کې څوک وایي نبی علیه السلام خوب دا دروغ نه هغه پیغمبري که په هغه کې څه کمی زیاتوي نو دا په تا کې څه کمی زیاتوي ستا په دین کې به څه کمی زیاتوي نو ځکه په خوب کې تا ته د نبی علیه السلام په شکل صورت کې داسې څه فرق ښکاري نور پیغمبر چې کله په خوب کوي نبی علیه السلام فرمایي شیطان زما په شکل ځان نشي مشکل کولی خو لیکن دا قصې دا ټولې دروغ دي دا طاعونونه د عمر فاروق په زمانه کې راغلي دي طاعون عماس په طاعون عماس کې دومره خلک وفات شوي دي صد بره 60,000 علامه سهیلي صد بره 60,000 کسان پکې وفات شوي دي پاک بلال ځن وفات شوی دی پاک معاذ بن جبل وفات شوی دی پاک ابو عبیده ابن جراح چې کوم دی وفات شوی دی عظیم صحابه امیر الامت عظیم صحابه پاک طاعون عماس کې کوم دی وفات شوی دي صد بره 50,000 کسان پکې وفات شوي دي نو د عمر فاروق په زمانه کې ولې دا خوب خلکو نه لیدو چېرې په قرآن مجید کې دا کاغذ وی یا چېرته پکې یخته وی یا پکې بل څه شوی داسې خبرې دي نبي علیه السلام د دې لپاره دمونه ښودلي دي د دې لپاره ذکرونه ښودلي دي د دې لپاره توبې دي د دې لپاره استغفار دی دا پکې توبه وباسئ استغفار وکئ بیا د هغې نه بعد چې کوم دا پناه غواړي یا الله د سول اسقام نه ما وساتې د طاعون نه وساتې دا دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي داسې نه دي ویلي چې تاسو په کتاب کې او په قرآن کې یخته چې کوم دی بیا ومئ داسې خو چې قرآن مجید ته راخلي نو هغه خو څوک جوړوي که نه نو چې څوک جوړوي خامخا به یخته ولیدلی وي نو ته به قرآن مجیدونه ګورې او بل ما د یو مشر سړي په دې بازار کې وویله حال دا دی چې وایي چې ما اوس وکتلو او دومره ناشنا غوندې خبره وایي چې یخته اوبو ته واچوي هغه ایسته ودې شي ختم شي مال عجیبه دروغ دي دروغ او د دروغ د پاسه دروغ د دې وجې نه ښه خبره داره چې دعا کوي ګناهونه پرېږدئ ګناهونه دا وبهي امراض د ګناه د وجې نه راځي کله چې ګناه زیاته شي فحاشي عریاني زیاته شي ته پاکستان ته وګوره دې حال ته وګوره ټوله دنیا داسې ده فحاشي عریاني کوم حد ته ورسوي چې یو زنانه راپاڅي او هغه وایي چې زما جسم چې کوي زما اختیار دی که زه بچي 2 راوړم او که 3 راوړم او که د 20 نه راوړم او که د 10 نه راوړم دا عجیبه غوندې خبره دا مسلمان دی دا مسلمان وطن دی په دې کې هم چې دی نو ستاسو 18% خلک چې کوم دی د هغوی په ډله دي د هغوی په باره کې چې دا ښه وایي دا ښه کار کوي که نه نو چې دا کارونه وي څنګه به امراض به نه راځي خپل کورونه د فحاشۍ عریاني نه پاک کوي خپل ماحول د فحاشۍ عریاني نه پاک کوي خپل کلی د فحاشۍ عریاني نه پاک کوي خپل وطن د فحاشۍ عریاني نه پاک کوي د الله او د رسول د قانون د بغاوت نه ځان وساتئ که فرض کوم دغه شان دي باغیان یو او دغه شان ایمان چې کوم پامال کوو او دغه شان حیا ختمو او فحاشۍ عریاني د هغې حمایت کوو نه په کور کې خبره کولی شو نه بار خبره کولی شو نه چاته سمه خبره کولی شو نه په خپله سم کار کوو نو ټول ماحول به دغه شان د طاعوني امراضو نه راځي د دې وبایي امراضو نه به راځي دعا کوئ که فرض که راغی به چا باندې او دې توبې ایستلې وي ایماندار وي برابر وي د ده لپاره شهادت دی د بره شهید نعمت چې کومه دی هغه شهید مرتبه ول الله ورکوي خو که فرض که باغي دی سرکشه دی فحاشۍ عریاني پرچار کوونکی دی نو د لپاره عذاب او قهر دی د لپاره امتحان نه دی دا د صحابو دپاره امتحان و هغوی ته د شهادت مرتبه کې میلاو شو خو لیکن چې کوم خلک به داسې مړه شي د هغوی دپاره دا یخته مخته دا خبرې نشته دی او ټیک ته د نبي علیه السلام ویښته هغه چې کوم موجود دي په هغې برکت شته هته په اوبو کې واچې د ام سلمه رضی الله عنها سره و د انس ابن مالک رضی الله عنه سره و هغې په اوبو کې واچول او اوبه به خلکو وڅکلې هغه به ټیکېدل خو هغه یخته کم دي چا سره دي او چې تقسیم شوي دي هغه تللی دي چېرته لږ لږ چېرته په وطنونو کې ویني به خو داسې نشته دی چېرې په دې قرآن مجید کې راځي او په فلانکي کې راځي دا تش دروغ خوبونه دي دا نشته دی او که چا نبي علیه السلام په خوب کې ولیدو نو نبي علیه السلام په خوب کې هم نبي علیه السلام وي او که څه کمی زیاتی به کې تا ته ښکاري نو ستا په دین کې ستا په ایمان کې ستا په اعمالو کې به فرق وي هغه به ټیک وي الله تعالی زموږ په سترګو کې زموږ په سوچونو کې زموږ په فکرونو کې زموږ په عقایدو نظریو کې زموږ په وجود کې زموږ په جامو کې حیا راولي زموږ په کورونو کې الله تعالی حیا راولي الله تعالی زموږ کورونه دغې مصیبتونه او دغې پریشانونه او د دغې غمونه او د دغې خلقو د دغې سوچونو نظریونه بچ کړي او دا وطن دی الله تعالی یو د امن ګهواره او د حیا ګهواره جوړه کړي الله دې موږ یو عادل بادشاه راکړي او دعا وکړئ ډېر حالات خراب دي اسلامي دنیا حالات ډېر خراب دي حرمینو ته وګورئ هلته مصیبتونه روان دي نو دعا وکړئ پروردګار د حرمینو حفاظت وکړي د اسلامي دنیا حفاظت وکړي پروردګار د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړي الله تعالی زموږ د دې وطن حفاظت وکړي پروردګار زموږ د وطن کې څه مسایل دي پریشانیانې دي پروردګار ټولې ختمې کړي یو عادل بادشاه راله راکړي پروردګار زموږ د دې کلي حفاظت وکړي
دا هر قسم مصیبتونو طاعونونو قهرونو موږ بچ کړي دا کوم وبایي امراض چې روان دي او دا کوم طاعون روان دي پروردګاره دې نه موږ بچ کړي الہ العالمین ټول مسلمانان ته بچ کړي پروردګار اسلامي دنیا دې محفوظ کړي الہ العالمین په خپل قدرت کامله سره ختم کړي الہ الدین کار را نواخلي کم خلک چې ستا خوښ دي پروردګار دوی مرګریم کې پنې غلارم روان کې عقاید هم ټیک کې اعمال هم ټیک کې جنتی فردوس هم نصیب کې قبر د عذاب نه بچ کې استادان او شیخان او مور پلار زموږ وبخي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار